ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترین او زبردسته د سورة مزمل اسان ترینه بهترینه وظیفه هم ده او استخاره هم ده. یعنې په یو غشي باندې دوه ښکاره کول دي. کوم انسان چې اووه ځله په دې طریقه باندې سورة مزمل تلاوت وکړي او بیا دا طریقه کار وکړي کوم چې راته زه ښیم، نو د استخاره هم وشوه. ګوره هر سړی دا غواړي چې او نارینه دا غواړي زما دې کار کې خیر شته او که نه. چاته هم مه وایه چې ما له استخاره وکړه. نن سبا ټول دروغ دي، نن سبا ټول د استخارو په نوم باندې خلکو نه پیسې اخلي. څوک 1500 استخاره کوي، څوک په 1000 روپۍ کوي. زه راته اسانه طریقه ښیم او تاسو په خپله ځان له په خپل کور کې په 10 منټه کې صرف دا استخاره وکئ. اوده کېدل هم پکې شرط نه لري چې بس ته به اوده شئ او بس تا ته په خوب کې راشي چې دې کار کې د خیر شته او کو نشته، دا کار داسې دی او دا پلانکی دی. دا قصې قطارې نشته دی. بس دا سورة مزمل 7 فیرې تلاوت وکړه او بیا دا اسان کار وکړه، نو انشاءالله چې کم مقصد دپاره ته کې هغه مقصد دپاره به تا ته الله تعالی 2 حرفونه په قرآن کې وښیي. یو د خا کم خا باندې چې ټکی د فاسوي خا، یو حا د حا ټکی چې پې نه وي، یو خا ده د پاسه چې پې ټکی وي ډکه خا، یو دا دی او یو شین دی. دا 2 لفظونه به الله جل شانه تاسو ته وښیي او انشاءالله تاسو به خوشحاله یې او تاسو ته به بهترین وسیله الله جل شانه درکړي، بهترین دغه به تاسو ته الله تعالی درکړي. نو دا اسانه طریقه انشاءالله تاسو وکړئ او عمل پې وکړئ، الله تعالی به تاسو ته بهترین طریقه کار درکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نور معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو، ورونو خویندو او هغه مسافرو کم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی و ناصر شي. الله تعالی د تمامو نوجوانانو ښکلي کاروبارونه ښکلي نکاحګانې نصیب کړي. الله تعالی د جنکو هم ښکلي رشتې ښکلي زندگی دی ورته الله تعالی نصیب کړي. محترم مسلمانانو، نن زموږ د سورة مزمل اسان ترینه بهترینه وظیفه هم ده او دغه رنګې استخاره هم ده. وګوره استخاره حدیث مبارکو کې راځي چا چې استخاره وکړه نو دی به چېرته هم نا امیده نشي، یا چا چې مشوره وکړه نو دی به ناکامه نشي. نو استخاره هم یو سنت عمل دی او مشوره هم یو سنت عمل دی، بلکې مشورې باره کې هو راځي الله تعالی چې کله آدم علیه السلام سازه وکنه نو د فرشتو سره مشوره وکړه، صرف مشوره یې ترې واغستله. یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې به کوم کار کو نو خپلو صحابو سره یې مشوره کوله. نو مشوره او استخارې والا دا نا امیده کېدی نشي، دا ناکامه کېدی نشي. ها استخارې ډېر زیات برکات دی، خو د استخارې خپله طریقه ده محترمو، ډېرې زیاتې طریقې دي په حدیث مبارکو کې، ډېر زیات الفاظ هم د هغې په باره کې راغلي دي. خو نن چې راته کومه زه استخاره ښیم، زموږ شیخ مرشد حضرت مولانا طاهر حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه، دا زموږ پیر صاحب دی، زموږ ماته بیعت کړی دی. نو محترمو هغه دا طریقه ښودلې ده او ډېر زیات بهترین عالم دی. او دا استخاره یعنې دا په خپله په ویښه باندې کولی شي. ښه داسې نه چې بس ته اوده شه او دا استخاره وکړه په خوب کې به تا ته یو څیز راشي دا کار کې د خیر شته او دې کې نشته دی، نو دغه محترمو دغه تکلیف پکې نشته. دا په یخه باندې ځان له وکړه صرف په 10 منټه کې تا ته به انشاءالله د خپلې زندګۍ د کم کار دپاره چې کې د رشتې دپاره کې، د کاروبار دپاره کې، نکاح دپاره کې، محبت دپاره کې، ټولو جایز حاجتونو دپاره، جایز کاروبارونو دپاره صرف 7 فیرې د سورة مزمل به وي. طریقه یې واورئ ځان سره. ها ورته طریقه یې دا ده، اول خو به اودس چهاردام وکړي، اودس چهاردام دې وکړو ځکه بغیر اودسه قرآن ته سړی لاس نشي لګولی. اودس چهاردام به تاسو دپاره لازمي وي. چې کله د اودس چهاردام وکړو سورة مزمل به راواړئ په 9مه سپاره کې دی. ها یو کم 13مه سپاره کې به سورة مزمل راواړئ. که ته معلوم نه وي چا نه تپوس وکړه به راته وښیي. سورة مزمل به شروع کې 7 فیرې به سورة مزمل وي. ها په یو سل یو فیرې د سورة مزمل وي، بیا دې وي، بیا دې وي، بیا 7 فیرې د سورة مزمل پوره کو، بیا به قرآن مجید بند کې. قرآن چې د کله بند کو که نه نو قرآن به بیا واپس کوله وکړي. خو داسې به نه وي چې قرآن کې انسان اکثر نښه کېدي که نه، سورة یاسین ځای کې نښه ږدلې وي. نښه دا مطلب چې دا سورة یاسین راته په اسانه راوړي. نو داسې قرآن مجید وګوره چې هغې کې نښې مخې نه وي، نه پکې څه کاغذونه وي، نه پکې څه نور څه وي چې بس هغه ځای راوړي. قرآن مجید چې تا کله سورة مزمل وفیروي بند یې کو داسې جوخت یې کو او بیا په خپله به یې کوله وکړي. په خپله چې قرآن مجید کې کم ځای راوړېده صحیح شو، هغه ځای به را دغه کړي په ښی سایډ باندې چې کم قرآن مخ راوړېده هغې کې به
دا قرآن مجید به یا د 1400 کرښو والی یا به د 15 هر څو چې والی خو ته به دا کرښې وشمارې 7 کرښې به په ښی سیډ باندې ښه 7 کرښې ښی سیډ باندې دا به وشمارې دا 7 کرښې به پرېږدي لاندې چې کمې شپږ پاتې شوي اته پاتې شوي هر څو چې پاتې شوي دغې لاندې کرښو کې به ته شین لفظ وګورې شین نه دی شین به وګورې او ښه نو کو شین لفظ ډېر او تا کم مقصد دپاره دا استخاره کړې وه او شین پکې ډېر رالی مطلب شین پکې 3 پیرې رالی ښه پکې 1 پیره راله نو ستا دې کار کې خیر نشته دی او که نه ښه پکې 3 پیرې راله شین پکې 1 پیره رالی نو دې کار کې د خیر شته دی اوس کو مثال په طور خام پکې رانله شین هم پکې رانلی نو بیا به دوباره استخاره کې دوباره به 2 پیرې صورت مزمل وي او دغه طریقه به بیا کې او که مثال په طور خام پکې 1 پیره راله شین هم پکې 1 پیره رالی نو بیا به هم د استخاره دوباره د سر نه شروع کې نو دغه اسانه طریقه ده 2 پیرې صورت مزمل صحیح شو 2 پیرې د صورت مزمل یو خبر رانه پکې هیره شوه 2 پیرې د صورت مزمل بیا د قرآن بند کو په خپله واپس د قرآن په خپله کولاو کو یعنې ته پکې ګوته نه ورمنډې چې کوم ځای په قرآن کې راوړېده نو هغې نه به 2 پاڼې وشمارې ښه ښی سیټ ته به واړې دا 2 پاڼې ما نه پکې هیرې شوې وي صورت مزمل د 2 پیرې وي بیا په قرآن مجید بند کې واپس په خپله بیا کولاو کې چې قرآن کې کم ځای راوړېده په خپله 2 پاڼې به وشمارې ښی سیټ ته یعنې الف لام میم سیټ ته به یې واړې 2 پاڼې بیا چې کومه اتمه پاڼه راوړېده په ښی سیټ باندې به ښی سیډ باندې به ته ښی مخ چې کوم دی هغې کې به کرښې وشمارې 7 کرښې به پرېږدي لاندې چې کمې کرښې پاتې شي 7 یا 15 هر څو هغې کې به د شین او د ښا لفظ وګورې کو شین پکې ډېر و دې کار کې د خیر نشته کو ښا پکې ډېره وه دې کار کې د خیر دی فورا دا کار کوه اسان ترینه طریقه ده انشاءالله دغې طریقې سره دا وظیفه تاسو وکئ الله جل شانه به ستاسو تمام هغه کم څیز دپاره چې کوئ هغه څیز به الله جل شانه تاسو ته اسان کړي په اسانه طریقه باندې اسانه استخاره